الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدقت يا رب العالمين. مخکې د یو جنت تذکره شروع الله رب العزت او فرمایل ولمن خاف مقام ربه جنتان چې څوک د الله رب العزت نه ویریدل دغه د پرسو جنت دي دو جنت دي هغه د مقربین خلکو جنت د مقربین اوس هغه حالت چې هغه ته په خلاص باندې عمل نامه ملاويږي یا د هغې نه علاوه چې کوم خلک وي چې هغې ته به جنت ملاویږي د هغې تذکره ده نو الله رب العزت فرمایي ومن دونهما تسنیه دپاره د تکثیر ده ومن دونهما او علاوه د دونه به جنتان نور جنتونه وي علاوه د دوی نه به نور د دغه نه به علاوه نور جنتونه وي فبأي آلاء ربکما تکذبان نو تاسو به د رب په کم نعمتونو باندې دروغ وایې نو موږ د رب په نعمتونو باندې دروغ نه وایو خبره ده الله رب العزت فرمایي چې داسې نه ده چې دغه جنت چې دا مقام چې دا مراتب چې دا مې بس په دغه ځای باندې ودرولي د دې نه علاوه بل څه نشته الله رب العزت فرمایي چې نه نه د دغه جنت نه علاوه د دغه دو جنتونو نه علاوه د الله پایګه او ملک خدا تنگ نیست پایګه ده لنگ نیست الګه د دین علاوه د الله رب العزت لوی دنیا ده بلا جنتونه دي هداونه وی چرته چې دا سی ورته چې زما به پکې زین ښا هغه کاکا چې اوس وفات شوی کنه پلار مې خوب کې لیدلی و
ځان نه دوړې جوړي آخرت پسې جوړي داسې په لعنت تخت خلک دي وی چې لکه زم په دیوال باندې ناستم جنت کې نور ځای نشته ما دا د خدای ملک دی نو دا تنګیږي نه. الله رب العزت فرمایي وی د دین علاوه نور جنتونه دي لمن دونهم جنت النعیم و جنت المأوا. علاوه د دین نور خلق وی دای د پاره به جنت النعیم وی جنت المأوا وی او د ټول نه زیات جنتونو کې الله ته نږدې جنت او د الله چې مقربین خلق نږدې خلق پکې یا کم جنت دی جنت الفردوس دی. الله دې را نصیب کړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تاسو به د رب کوم نعمتونو باندې دروغ وایي نو موږ د رب نعمتونو دروغ نه وایو د رب د نعمتونو ناشکری نه کوو. الله فرمای مدهامتان وی تک تور به وي دغه باغونه د ډیر شینوالي د وجې دغه جنتونه به د ډیر شینوالي د وجې سوي تک تور وي مطلب دا تور شانته به ښکاري دومره ګور شنه به وي. نو هلکه یو مزاج د عربو دی علاقه د عربو ده هلته چې ده نو دا څیزونه چې دی دا ډېر ناشنا شانتي وو نو هغې ته د هغې په انداز باندې هم خبره کېږي. نو مدهامتان څه به وي تک شنه به وي یا تک تور به وي د ډېرو شینوالي د وجې. میم دال دال هی میم دا ماده ده که نه تور ته ویلی شي. بیا الله فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو تاسو به د رب په کم نعمتونو باندې دروغ وایي نو موږ د رب په نعمتونو باندې دروغ نه وایو. مدهامتان تکتور بوی د ډیر شینوالی د وجې فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو تاسو د رب په کم نعمتونو باندې دروغ وایي وایه موږ د رب په نعمتونو باندې دروغ نه وایو. د الله رب العزت په فضل او احسان سره فیهما په دغه نه علاوه یا په دغه جنتونو کې عینانی چینی بوي نضاختانی را خوټ کیدونکي په دې جنتونو کې به څه وي چینی به وي را خوټ کیدونکي نضاختان را خوټ کیدونکي یا نن سبا زمانه سره ولګو فیهما په دې جنتونو کې عینانی چینی به وي نضاختان فوارې څنګه چې دا نن سبا یې موږ ترقي وکړله لکه تاسو ته بس ترقي کړي نو داسې به د دې ځای نه علماو لیکلي دي مفسرینو داسې به اوچتېږي دا اوبه نو هغه ځای ته به دانګي هغلته به را پرېوځي داسې به اوچتېږي لرې به را پرېوځي یعنې په شان د فوارو نن سبا یې دغه مثال دی او اصل معنی دا را خوټ کیدونکي څه شي نو فیهما عینان نضاختان. نو ما درته وی د عربو معاشره ده هلته کې خو اول اوبه وي نه او که بیا چېرته لرې لاړ شي غرونو طرف ته نو په غرونو کې به هم دکه دغه چینو دا مزاج یعنې چینې چینو هغه اکثر بس دکه شان راخوټ کېږي یا چې دی د بره نه راځي نو هغه هم د غرونو اوبه چې دي هغه کې مستوالې وي هغې کې چې دی هغه طاقت زیات وي هغه چې دی نو هغه په داسې انداز سره راځي چې یعنې یو خو بالکل رڼې وي پاکې وي سړی چې ورته ګوري هغه انسان له مزه ورکوي خوند ورکوي. دغه نږدې چې موږ سره کم دي دغه په یو څه ابشارو مبشارو باندې مشهوره الله دې راله توفیق راکړي چې د اسلام په دایره کې چکر اوسه بندې نه دي الله چاله وس ورکړي الله د څه وس یې ورکړي د هغې مطابق دې قدم اخلي نه زیات نه چې دا کم وس د انسان نو هغې ته چې انسان ګوري هر څوک پکې خپل کار کوي ته پکې خپل کار کوه ته د اسلام په دایره کې ده که نه نور خلک هم ابشار لري څوک څه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي به څوک به پکې خپلې جامې وباسي پتلون پکې واچي تصویران پکې وباسي هلکه خدای دې بې خوباسه ولې دې جامو کې څه چل دی په دې ورته ځان شرمېدلې ښکاري دا د شرمېدلو جامې دي خو خپلې جامې ته خپله سپکې یا یو څه بل څه موږ هم لاړو استاد محترم رحمه الله راته وظیفه خولې وه موږ هم ابشار ته کونډ بانډه کې نیغ نیغ کتل هغه خپله وظیفه هم پکې پخه کړه چکر دی چکر و اسلامي شه خپل کار دی پکې خپل کار وکړه نو ارته پکې دا د انسانه پورې ده چې ته څنګه دغه ځای نه فایده اخلي الله رب العزت پتا بندیز نه دی لګولی خو موږ چې کوم غیر ضروري څیزونه یا هغې له هم دومره اهمیت ورکړه چې هم ضروري کړه او کوم چې شریعت په څیزونو مکلف کړي هغه هم شاته وغورځو هغې ته بالکل نه ګورو.
فیهما بدغ جنتونو کی عینان چینی بوی نضاختان را خود کی دن کی فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو در رب کم نعمتونو باندې به دروغ وای فیهما بدغ جنتونو کی فاکهه میوی بوی و نخل او سبوی کجوری بوی و رمان او انار بوی پدی جنتونو کی سبوی کجوری بوی انار بوی نو مرتی مزاج داغی شو یا د دې وجې دا کجوري او رمان پکیات کا عتب د دې راغی چې دا مفید د لپاره د غذایت دی دې کې ډیره فائدہ ده د غذا د لپاره دا ډیره ښه فائدہ ورکوي نو د دې وجې څه ذکر شو دا چې دینو دا سی ورته کجوري او انار ذکر شو ښا بیا ویلګه په انار کې چې دینو یو دانه سوي د جنت ویا زمونږ کې بیا ډېرې زیاتې د خیره ونخل او سویه کجوري وي نو لکه کجوري چې دي سیه کجورو کې چې دی دا د مفید د غذایت لپاره وي د غذا د لپاره ډېرې پیدې ورکوي ښه غذا د لپاره ډېرې پیدې ورکوي او خوراک آسان وي هلکه د دې وجې د امام ابو حنیفه رحمه الله یو فتوا ده کتاب الایمان کې موږ د یعنی فقه کې وایو او ذکر کوو هم نورو ته هلکه امام صاحب وایي که چا قسم وخوړه چې زه به غذا نه زه به چې دی نو میوه نه خورم او د چې دی څه وخوړله د چې دی د هغه یو فتوا ده د چې دی دغه وخوړه داسې ورته یا یې کجوري وخوړې او یا یې چې دی انار وخوړه نو دې خانس نه دی قسم پې نه وړي ولې ځکه چې دا خدای پاک به طور غذا ذکر کړي دي نو دواړه کاره ورکوي د خوراک کار هم ورکوي یعنی د روټۍ کار هم ورکوي او د میوې کار هم ورکوي فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو در رب کم نعمتونو باندې به دروغ وای نو کاکا وایا د زړه نه چې موږ در رب نعمتونو باندې دروغ نه وایو موږ در رب شکر گزار بندگان یو د الله رب العزت ففضل او احسان سرا الله فرمای فیهن پدی جنتونو کی خیرات سبوی غور بوی حسان خایسته د خزونه غور خایسته خزی بوی ښا پودړي بنوي ښا چې وګم تیزي پمنې بم نوي بالکل پاکیزه پاکی خزی الله رب العزت صفت بیانوي نو چې الله صفت بیان کی فیهن پدغو کې خیرات غربوی حسان خایسته د خزونه نو الګ یو خدا شو بل بند ملغلر پشان بستا کوری ملغلر کی ببن وی ښا نو بس چې تو ورځي خدای پاک ورته ملغلر کولو کی حدیث کې راځي او ملغلر په هر ګډ کې به یو کمره وي په ملغلره کې به ډول عمارت وي کاکا هغې کې به په هر ګوټ کې یو کمره وي او په هره کمره کې به تا ته الله رب العزت هوره په انتظار باندې کېنولي ښه بس لږ صبر کوه مونځ اودس کوه د ساري مونځ کوه نور مونځونه کوه انشاءالله الله به لار کولاوي ښه فیهن خیرات حسان پدغ جنتون کی با بیبیانی وی خایستا فبأي آلاء ربکما تکذبان نو تاسو با در رب کم نعمتونو باندې دروغ وای نو زمونږ دا شاعران غریبانان چې دا اوسګار شوي دي یا به هورو پسې خندا کوي یا به جنت پسې خندا کوي یا به چې دی چرته شراب یادوي چې د وخت ډېرې بې خوباسه لږ د دنیا مسایل دي ته وګوره خلک کم طرف ته کندې ته دی اته چې د چا په سر باندې یادوي چې زه کام پرسته یم پلانکي یم ته وګوره د نیمې نه زیات عملونه پکې تا راوستي دي او نیم په هغه کې خپل موجود دي په هغې باندې تبصره وکړه ذکر وکړه که مولا نه منې دین نه منې دغې طرف ته نه ځې نو مخکې پاخه شاعران تېر شوي دایي کلام ته وګوره نو زمونږ ښه پاخه شاعران غریبانان په دې کې بعضې ځایونو کې خطا شي نو خلک وایي دا زمونږ قومي شاعر د فلانکي دی ډېمرې حور مقصورات ایگا کا حوری بوی مقصورات مستورات پٹی بوی فی الخیام پخیمو کی گویا پخیمو کی نو گورا الکه د خزی صفت الله س بیانې د خوري چې پټه بوي نو زنانا چې پکور وي پټه وي پرده کی وي نو دا خایسته ده زنانا چې په پرده کی وي دا پاک دامنه ده او زنانا چې باروزی نو شیطان فتنه چې دا ورپسې شي الله دې بچ کی حور مقصورات فی الخیام خوری بوی پسکی مستورات پټی بوی فی الخیام گویا پخیمو کی با پټی وی خان
نو فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو در رب کم نعمتونو باندې به دروغ وای لم یطمسهن نبوی مسکړی دغه حلول را انسون یو انسان باندې مسکړی قبلهم مخک د دینا ولا جان او نه جن د دینا مخک نو دا معنا بول لرو باسي نبوی مسکړی دی لرا مخک د دینا نظر د انسان او نا لاس یاس عمل د انسان او دا معنی وکا لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان چې نبی مات کړي هغه مهر د بکارت د دی نه یو انسان او نه یو جن انسان او جن نو په انسانانو کې د نکاح چلی پروګرام شروع دی او په دغه کې د پیریانو کې چلیږي د نکاح څنګه ستا بچی کېږي د کشانده سیو جناتو کېږي اوس د جناتو د انسانانو په خپلو کې واده کېږي که نه کېږي نو دا مختلفون فيه مسله ده په دې کې واقعات ګوري که په دې کتل ګوري او بعضې احکامات یې ګوري نو ما درته احکام المرجان یا احکام الجان پې وګوره بیا پې تفصیلا پوه شي فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو در رب کم نعمتونو باندې به دروغ وایې نو ووایه کاکا چې موږ د رب په نعمتونو باندې دروغ نه وایو د الله رب العزت په فضل او احسان سره ټول وایي الحمدلله متکئین الله رب العزت فرمایي ډډه به دې وخلي وي علی رفرف په قالینونو باندې متکئین ډډه به وخلي وي علی رفرف په بالښتونو باندې تکیو ته به وهلی ډډه متکئین ډډه به وخلي وي علی رفرف په څادرو باندې نو ډډه به دې والي هره معنی چې د داخلي خو ښه مضبوطه ډډه به دې والي الله وایي خضرین دغه څادرې به څنګه وي که قالین وي قالین به څنګه وي تک شین بوي مزیدار و عبقری او سو په غالیچو باندې نو قالین د پاسه چې هغه لږ ځای باندې څوک ناسته کړي هغه لږ شانتي چې وي پوس مزیدار نو په غالیچو باندې یا بلوکا و عبقری او په پرشونو باندې حسان ښایستو باندې څښابه نه وي چې هلکه د 10,000 روپو باندې قالین کېږي نو تور دی چې هلکه نور پکې څو قسمونه دي هغه درته وایي چې یو پکې 2,000 والا دی یو 3 والا دی یو چې دی پلانکي طور ته بس مړه دا 2,000 والا راکه بس چې لږ لږ کار کوي الله وایي نه بهترین به وي الله دې را نصیب کړي وی دا خلق وی دا عبقری شخصیت ته سویا عبقری بس عجیبه کارونه چې کوي یا ناشنا کس چې دی هغې ته ویل شي فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو در رب کم نعمتونو به دروغ وایې داسې بله معنا وکوم اکې طرف ته لاړ شه چې پیریانو انسانانو تاسو دوه جماعتونو تاسو در رب کم نعمتونو باندې به دروغ وایې نو تاسو وایې چې موږ د رب په نعمتونو باندې دروغ نه وایو موږ د رب د نعمتونو ناشکري نه کوو الله دې راله توفیق راکړي نو بیا اخره کې اوس خبره ټوله مخکې ذکر شو ګوره په ټول صورت کې د پیغمبر تذکره نشته د رسول تذکره نشته په ټول پیغمبر کې د الله رب العزت ذاتی نوم نشته او اخره کې مدعا د صورت اخره کې راوړله چې ما درته ویلو چې دعوه د دې صورت سره چې برکت اچونکي ذات څوک دی یو الله دی نو مدعا په اخره کې راوړله الله وایي سر کې مې درته ویل چې مدعا د دې داره تبارک اسم ربک مبارک دی برکت اچونکي دی اسم ربک ذات در ربستا اسم ربک ذات در ربستا یا نوم در ربستا نوم در ربستا نو در رب العزت نوم چیالی نو دا سکی دا برکت اچی بار بار وایا الله سوایا الله د زړه وایا په مینه سره وایا د الله د رضا دپاره وایا د الله د خوشحالولو په نیت وایا حدیث کې راځي دومره ووایا چې خلک درته لیوني ووایي چې وی دا خو لیونی دی نو ووایه ټول الله 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 وایه ډېر ډېر وایه الله دې راله توفیق راکړي تبارک اسم ربک نو برکت اچونکي دی کم ذات تبارکا برکت ورکونکي دی برکت اچونکي دی یا
مبارک دی اسم ربک نوم د رب ستا یا ذات د رب ستا چې کله وی چې برکت اچونکي دي نو بیا به وی چې ذات د رب ستا ذات د رب ستا او چې کله وی چې مبارک دی نو بیا به نوم د رب ستا ذل جلال چې خاوند د جلال دی د مشرک د پاره والاکرام او چې خاوند د سشي دی صاحب د اکرام دی د چا د پاره د مؤمن د پاره لکه په ټول صورت کې وګوره جلال چې دا په مشرک باندې راغی دا هغه صاحب د جلال دی د چا د پاره د مشرک د پاره او د مؤمن د پاره چې دی جمال راغی ښا د دې وجه زمونږ تصوف ولوي چې کوشش کوي بیعت چې کوي نو جلالی ولا طبیعت جمالی ولا طبیعت سره وکي ځکه چې بچا جلال غالب وي نو د اغه اکثر د خلینه سوزي یا په خلتا ته سوم نه وي خو د پیر او د استاد که په خلتا ته د یوسیس تذکره مونږ پزړی سراشي او تا والله خبره ختمه نکړه نو هغه نقصان ورکي یا ډایرک یا رستو نو د دې وجه علما د تصوف وي چې تاسو بیعت کوئ نو جلالی طبیعت والا سرمه کوي اکثر داسې وي چې هغه بیا غوسه په معمولی خبره غوسه کیږي نو اسنه چې سي درته دخلي نه وزي هغه ټول د روحانيت تعلق وي بیا انسان له نقصان ورکي خلک بیا وي پلانکی په پیره مریده کې لیوانه شو پلانکی چې دنه په وظایفو کې الګا و د خدای نوم څوک لیوانه کوي نه د خدای نوم څوک لیوانه کوي نه پیر سه ورته سوی خدا لا اله الا الله دې زر پیری وایا 1500 پیری وایا اوس خدا زرو نه زیات ک چرته یو نیمینو بسیبه کني دغه نه زیاتې هم نه دونه د ډیر ذکر هم نه د زمیداري نه ډیر نه دی او درې د یونیورسيټي د کار نه ډیر نه دی خاصه د خلکو نو ذکر هډیر کمی خدا ولی د دنه چرته معمولی بی ادبی شوی او د روحانیت په لار کې دستانه بی ادبی وشي د دنیا په لار کې قدر نه وشي نو ډیګری به درته حاصل شي خو خوان به درته نه حاصلېږي او د روحانیت په لار کې کستانه بی ادبی وشوله بی ادبی در نه وشوله نو هغه سیس بم درته حاصل نشي او خوان رنگ باندې باسم پوی نشي سرواله برواله وګرځي نو د دې وجه علما د تصوف وي چې کوشش وکړي د دې وجه داسیم ده چې د هر هغه د دی وجه دغه به دا مولانا بلیګر رحمه الله به غروشتو مولانا سره یو خبره کوي د پټکی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ورګنو بیا وای چې د هر چانه سبق هم موای ځکه دې کې د طبيعتونو مزاج بلا کې سی وي نو دې له خیال پساتل پکاري نو ذل جلال چې خاوند د جلال دی ول اکرام او چې صاحب د سشي دی اکرام دی نو دا ټول صورت چې دی لومبنه رکوع چې وا په توحید باندې مبرهنه وا دویمه رکوع تخویف اخروی او درېم رکوع چې دنو داسه شوه ترغیب اخروی د آخرت ترغیب دی په درېم رکوع کې که سوچ فکر ورته وکړي الله رب العزت په سمجھ را نصیب کړي الله د صورت په خپل دربار کې قبول